السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو، موږ دې نه مخکې چې کوم حصې نظم ویلی و، اوس موږ به حصې نظم نه بعد وایو حصې غزل. نو حصې غزل کې اول غزل دی: فقیرا نہ آئے صدا کر چلے، جس سر کو غرور آج ہے یا تاجورے کا. نو دا غزل چې چا لیکلی دی او چا ویلی، د هغه شاعر نوم دی میر تقي میر. دا غزل چې چا ویلی، د هغه شاعر نوم میر تقي میر صاحب دی. دا غزل میر تقي میر صاحب ویلی دی. په دې پسې چې کوم دویم غزل دی: قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، ناگے چمن میں جب وہ گل اندام آ گیا. دې کې چې دا دویم کوم غزل و، قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، نو د دې شاعر دی خواجه میر درد. خواجه میر درد صاحب دا غزل لیکلی او ویلی دی. دریم چې کوم غزل دی: ناگے چمن میں جب وہ گل اندام آ گیا. نو د دې شاعر نوم دی غلام حمدانی مصحفی. دریم نمبر چې کوم غزل دی: ناگے چمن میں جب وہ گل اندام آ گیا. نو د دې شاعر نوم دی غلام حمدانی مصحفی. څلورم چې کوم غزل دی: دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، ہزاروں خواہشیں اسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے. نو دا غزل چې چا ویلی دی مرزا غالب سے ویلی دی. دا غزل مرزا غالب سے ویلی دی. چې کوم پنځم غزل دی: آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو. نو دا اخري چې کوم غزل دی، دا چې کوم شاعر ویلی دی، کوم شاعر لیکلی، د هغه نوم دی داغ دهلوي. نو آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، د دې شاعر څوک دی؟ داغ دهلوي صاحب. اوس دوستانو، د حصې غزل نه بعد به موږ د اول چې کوم ټاپک نوم دی سر سید احمد خان. اوس به موږ وایو چې سر سید احمد خان څوک و. د سر سید احمد خان خپل نوم څه و، مطلب خپل پوره نوم یې څه و، او کله وفات شوی و، کله پیدا شوی و، او د والد صاحب نوم څه و. نو اوس به موږ وایو سر سید احمد خان. اول هیډینګ دی سر سید احمد خان. سر سید احمد خان دا په دلی کې پیدا شوی و. د والد نوم چې دی هغه و سید محمد متقي صاحب. سر سید احمد خان په دلی کې پیدا شوی و. د هغه د والد نوم چې والد صاحب نوم و سید محمد متقي. سر سید احمد خان په دلی کې پیدا شوی و په 17 اکتوبر 1877. سر سید احمد خان په دلی کې پیدا شوی و 17 اکتوبر 1817 کې پیدا شوی په دلی کې، او د هغه د والد نوم و سید محمد متقي. سر سید احمد خان کله وفات شوی و؟ سر سید احمد خان په 1898 عیسوي کې وفات شوی و. د سر سید احمد خان یو څو تصانیف او نومونه: سر سید احمد خان چې کوم تصانیف لیکلی و، په هغې کې اول تصانیف نوم دی آثار السنادید. دویم چې کوم کتاب یې لیکلی و، کوم تصنیف یې لیکلی و، د هغه نوم دی اسباب بغاوت هند. دریم چې کوم تصنیف یې لیکلی و، د هغې نوم دی خطبات احمدیه. څلورم چې کوم تصنیف کوم کتاب یې لیکلی و، د هغه نوم دی مقالات سر سید وغیره. ملګرو، چې څونه د بورډ پیپر دی، که هغه پنجاب بورډ دی که پېښور بورډ دی، په هغې کې اکثر له راځي چې سر سید احمد خان پر مختصر نوٹ لیکے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، سر سید احمد خان چې کوم تعلیم حاصل کړی و، قرآن مجید تعلیم حاصل کړی و، د عربي او د فارسی تعلیم حاصل کړی و. کله چې په 1857 عیسوي کې چې کوم جنگ ازادي و، د هغې په وخت هغه
سر سید احمد خان چې د هغه په بجنور کې وو. د دې نه علاوه سر سید احمد خان هغه چې کوم علیګړ کې چې کوم کالج وو هغه هم د غټ مثال دی. علیګړ کې چې کوم کالج وو هغه سر سید احمد خان جوړ کړی وو. دوستانو دا د سر سید احمد خان مختصر تعریف وو. ان شاء الله نیکست چې د کوم ټاپک ته په هغه به خبرې کوو نیکست ویډیو کې. السلام علیکم.